دا مولي صاحب وایي چې فیسبوک باندې روژه ماتېږي، دغه رنګ یوټیوب باندې روژه ماتېږي، دغه رنګ د ټیک ټاک په کتلو باندې روژه ماتېږي، انسټاګرام په کتلو باندې روژه ماتېږي، ګوګل په کتلو باندې روژه ماتېږي. نو راځئ ګورو خپل تحقیق په دې باندې کوو چې د خبرو څومره حده پورې دا ټیک ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کوم زمونږ ټاپک دی د دې حوالې سره چې د سوشل میډیا د کتلو په دې باندې روژه ماتېږي که نه ماتېږي، ځکه دې حوالې سره ډیر زیات بحث او مباحثې محترمو دا شروع دي او بعض علما کرامو چې بالکل د دوی روژه ماتېږي او روژه دا نه کېږي. نو راځئ ګورو تحقیق پې کوو چې څنګه چې روژه په دې باندې ماتېږي که نه ماتېږي. یاد ساتئ چې کله موږ فیسبوک کولاو کو یا دغه رنګې موږ یوټیوب کولاو کو نو په دې باندې موږ بیانات ګورو، دغه رنګې نعتونه پې ګورو، د قرآن مجید تلاوت پې ګورو، دغه رنګې وظایف دا موږ ګورو، نو بیا محترمو روژه نه ماتېږي، ځکه چې موږ د دې نه یو قسم نه فایده لو. که دغه ټیک ټاک باندې وي، که دغه په انسټاګرام باندې وي، که دا په یوټیوب فیسبوک باندې وي، نو که موږ پې ښه کارونه ګورو نو بیا روژه نه ماتېږي. او دغه رنګه روژه کله ماتېږي؟ روژه هله ماتېږي چې کله موږ فیسبوک راواړو، یوټیوب یا ګوګل راواړو او په دې کې ډرامه ګورو، یا موږ غانه ګورو، یا موږ فلم ګورو، یا یو واینس داسې وي که نه چې هغې کې جنکۍ پکې وي او هغوی اکثر نیم برهنه لباس اغوستی وي او په دغه لباس دوی ټول ښکاري، که پکې نه هم ښکاري صرف مخې ښکاري بیا هم ګناه ده پکې. نو یاد ساتئ چې کله موږ دا فلم یا ډرامه شروع کړله نو که څنګه تاسو خیال کړي چې موږ موبایل استعمالوو نو دې کې 100% چارج وي، څونه موږ استعمالوو که نه دغه چارج را پرېوځي، دغه چارج دا را پرېوځي، را کمیږي. دغه رنګې زما استاد د روژې یو لیمټ دی، یو حد دی، دا 100% دی. خو چې کله موږ د جینۍ تصویر وینو یو 5% دا را پرېوځي، موږ ډرامه وګورو را پرېوځي یو 50%، دغه رنګې موږ فلم وګورو نور هم را پرېوځي، دغه رنګې موږ کنځل وکړو، غیبت وکړو. نو زمونږ چې کوم د روژې هغه مقدار دی که نه، هغه کوم قوت دی 100%، دا قوت محترمو دا 0% راشي. نو چې کله ستا قوت ستا ثواب د روژې را 0 راشي نو بیا به روژه به نه څه کې هسې به خولې ته کوری اچوې، نو ثواب خو پې نه میلاویږي. او موږ را روژه نیسو د ثواب دپاره د الله پاک د راضي کولو دپاره. نو چې کله موږ روژه ونیسو الله پاک پکې راضي کوو نو څنګه به زمونږ او ستاسو دا روژه دا پیدا وکړي. نو کوشش کول پکار دی چې صرف خولې ته کوری نه اچوو، مکمل ځانه په دې خبر باندې پوه کړو چې سوشل میډیا باندې څومره چې ډرامې دي، فلمونه دي، ګانې دي، دغه رنګه څومره تصویران دي د جنکو، دا موږ نه ګورو. ولې؟ ځکه چې زمونږ روژې ته پکې نقصان نه رسېږي. نو بیا هغه مخکې هم شریک کوي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.